محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة توبه د اخري دوو آیتونو ډېره زیاته قیمتي او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یو پیره محترم شبلي رحمت الله علیه یو مجلس ته ورغلی، هلته کېناستو او کله هلته کې کېناستو نو خلکو له ډېر زیات عزت ورکړو. یو عالم راپاڅېد او پر یې تندي باندې ښکل کړ او خپل خوا ته کېناو. نو کله چې شبلي رحمت الله علیه د هغه ځای نه لاړی نو بیا ورته دا عالم ورته وایي، دا نور عالمانو ته وایي چې دا ولې داسې وکړل. د دنیا عالمان راغلي وي، هر تا یو هم ښکل نه کړو، دی ښکل هم کړو، راغی وروسته خپل خوا ته کېناو او عزت او مقام دوله ورکړو. وایي دا ځکه ما ښکل کړو او ځکه مو له عزت ورکړو، ځکه مو له مقام ورکړو. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم شبلي رحمت الله علیه ته یې ښکل کړی دی، هغه ولغه عزت ورکړی دی، زه بل عزت نه ورکوم. نو بیا چا معلومات وکړل، چا تپوس وکړو د شبلي رحمت الله علیه نه چې دا ولې یار د سړي دومره عزت او اکرام ستا ولې وکړو، یا ته کم طرف ته ځې، هلکه ستا خیال ساتي دا ولې. او ته فرمایل چې دا د سورة توبه د اخري دوو آیتونو برکته دی، دا د هغې کرامت دی، دا د هغې وظیفه زه کومه، د هغې د وجې د پوره دنیا زما تابع ده. که تاسو دغه آیتونه محترمو د محبت دپاره کوئ او که تاسو دغه وظیفه محترمو د رزق دپاره کوئ. یو خور وویل الله پاک دومره رزق ما له راکړه، دومره رزق چې زه حیران یم چې دا رزق د کوم طرف راځي. دومره سکون الله پاک زموږ کور کې راواچوي، دومره سکون چې مخکې به بې سکوني وه، مخکې به جګړه وي. د سورة توبې د وظیفې نه بعد الله پاک موږ له سکون راکړو، موږ ایله ساه واخیستله. زموږ کور د یو قسم له جهنم و، د الله پاک جنت کو د سورة توبې د اخري دوو آیتونو د وجې. دارنګه محترم فرمایي چې زموږ کور کې به بیمارۍ ډېرې زیاتې وي، د سورة توبې د وجې زموږ کور کې تمام بیمارۍ دا ختمې شولې. څومره حل کوو، دا ټول د ګناهونو رامنې شو، دا ټول په نیکیانو باندې ولګېدل. دغه رنګې دا ټول چې څومره ټوله بې سکوني وه، بې ارامي وه، جګړه وې، مصیبتونه هر څه ختم شو. فرمایي محترمو که څوک عزت غواړي د سورة توبې اخري دوه آیتونه دې وایي. دغه رنګه که څوک د قرضونو نه نجات غواړي، الله پاک به له د قرضونو نجات ورکړي. بس دا وظیفه د محترمو شروع کړي انشاءالله العزیز. الله پاک خزانې دا ډېرې زیاتې غټې دي محترمو، ډېرې زیاتې. الله پاک لوی ذات دی او د الله پاک خزانې محترم دا ډېرې غټې دي. نو د سورة توبې اخري آیتونه دا د کمال آیتونه دي، دا یو قسم لا الله پاک د قدرت چینې دي محترمو. او ستاسو په ژوند کې دا وظیفه یو پیرو کوي. او بلکې زه خو دا وایم چې وظیفه هغې ته ویل کېږي چې انسان یې روزانه کوي او د ژوند معمول یې محترمو د اساس کېږي. د ژوند معمول تاسو سورة توبې د اخري دوه آیتونو اساس کوي، یقین وکړئ د هر مانځه نه بعد یې شروع کوئ، روزانه یې شروع کوئ، سهار ماښام یې شروع کوئ. الله پاک به دومره څه تاسو له درکړي، دومره چې هغه څه له تاسو ته اوسه پورې نه دی معلوم. الله پاک به زموږ او ستاسو بند قسمتونه محترمو دا به کولاو کړي. الله پاک به زموږ او ستاسو به او قسمت محترمو دا به کولاو کړي. الله تعالی په قرآن کې ډېر زیات زوری دی. قرآن مجید ډېر زورور کتاب دی محترمو، ډېر زیات زورور دی. خو موږ یې صرف د ختمونو لپاره استعمالو او موږ یې قرآن مجید صرف د دریمو لپاره، د جمعو لپاره به ځای دی. او ماشومان به کې سبقونه وایي، دا غټ چې کوم دی هغوی وایي یاره دا قرآن مجید او دا سورة یاسین او دا سپارې دا د ابۍ کمرې ته ویسه. نو ابۍ خو نظر لګي نه، ابۍ په دې باندې به څه وکړي. زما د اسلام ډېرو زیاته محترم او مکرم او عزتمندو خویندو ورونو، دا وظیفه ډېره د کمال ده. کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک یې باکماله کوي. نو تاسو به څه وکړئ چې د سورة توبې اخري دوه آیتونه دا به تاسو روزانه د هر منځه نه بعد دا به تاسو وپېرئ وایئ. د هر منځه نه بعد وپېرئ، ته لمونځ وکړه او د هغې نه بعد راپاڅه او دا کلمات شروع کړه. یا لمونځ وکړو په ځای کښېنه، 2 منټه نه لګي، بیا یو شپېرئ درود شریف او بیا د هغې نه بعد د سورة توبې اخري دوه آیتونه او بیا د هغې نه بعد درود شریف او بیا دعا. انشاءالله العزیز ژوند ته تماشه کوه که نه،
ستا ژوند دا څنګه بدلیږي په ژوند کې مزو ته ګوره څنګه ستا مزیره سیوا کیږي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم محترم مسلمانانو دا وظیفه د ژوند معمول سازه کړئ انشاءالله د دې وظیفې خواږه را به تاسو وینئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته